بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم رشید صافی تاسو ګورئ پروګرام شاعر دستور. کتونکو په ملک کې د کورونا چې کومه تباهکاري ده هماغه شان روانه ده. وزیر اعظم صاحب هم نن اعلان کړی چې کوم لاک ډاون په ټول نړۍ کې په ټول ملک کې چې کوم زموږ وطن کې روانو په هغې کې د نهم تاریخ هغې دا وینا وه چې په دې کې به تدریج دا لاک ډاون ختمولی وشي، یعنې نرمي او پکې نوره راوستو هغې اعلان کړی دی. او دغه شان که موږ نمبرز ته وګورو نو په ملک کې دا وخت نن هم د کرونا د لاسه چې کوم دي نو ډېر زیات نقصان شوی دی، نه صرف په نوره نړۍ کې بلکې په پاکستان کې زموږ په صوبه کې هم په پنجاب کې هم په ریکارډ تعداد کې چې کوم دي هغه د خلکو چې کوم دي د هغې مرګونه شوي دي او دغه شان دا سلسله روانه ده. او خو بل طرف ته که موږ ګورو نو حکومت چې کوم دی هغه د لاک ډاون د تقریبا د خاتمې اعلان یې کړی دی. نو موږ په دې موضوع به خبرې اترې کوو. بل چې ډاکټرانو چې کوم په فرنټ لاین دا وخت کوم ډاکټران لګیا دي خدمت کوي د قوم د مریضانو، د هغې چې کومې مسلې دي هغې په هکله باندې به خبرې اترې کوو. او موږ سره میلمانه سټوډیو کې دلته په اسلام آباد کې هم موجود دي او په پېښور کې موږ سره به هم میلمه موجود وي. دلته بخښنه غواړم اسلام آباد کې موږ سره ډاکټر شیر عالم صاحب دی د ینګ ډاکټر اسوسییشن د هغې نمایندګي به کوي. او په پېښور کې موږ سره د ملک نوموړی معالج ډاکټر انتخاب عالم صاحب هغې را رسېدلي سټوډیو کې پېښور کې به هغې موږ سره موجود وي. او کراچۍ نه به موږ سره ټلیفون د لاره یو بل ډېر نوموړی ډاکټر د وطن ډاکټر طاهر شمسي صاحب هغې هم به موږ سره د ټلیفون په لاره باندې باقي موجود دي. زه وخت نه ضایع کوم، زه ځم ډاکټر انتخاب عالم صاحب طرف ته د هغې نه ځان پویو چې دا وخت چې دا کوم دا لاک ډاون چې کوم اعلان حکومت ډاکټر صاحب کړی دی په دې هکله باندې ستاسو تجربه څه وایي چې آیا ټیک ته د ولس چې کومې مسلې وې د لاک ډاون د وجې هغه زموږ مخې ته دي، خو حکومت چې کومه فیصله کړې د نهم تاریخ نه چې کوم دا لاک ډاون نور هم نرمۍ د یو ډاکټر د یو پوه د یو د دې شعبې سره منسلک ماهر په حیثیت باندې دې اعلان ته تاسو څنګه ګورئ ډاکټر صاحب؟ تاسو ډېره مننه چې زه دې پروګرام کې انوایټ کړی یم. دا حکومت زه به وایم چې ډېر یو بیلنسډ ډیسیژن دی چې د لاکډاون ختموي. نو د لاکډاون ختمېدو سره زموږ باندې د خلکو باندې ډېر لوی ذمهداري راځي. دا موږ باندې د فرض دی چې کم د احتیاطي تدابیر د تیر 2-3 میاشتو نه دا موږ باندې حکومت هم لګیا دی، ډاکټران هم لګیا دي چې هغه موږ احتیاطي تدابیر نورم کلک ونیسو. او په دې کې ټولو نه اهم خبره چې موږ ټول خلک به بهر وځي نو د سوشل ډسټنسنګ مطلب یو بل نه کم از کم 1 میټر، اسې خو 2 میټر وایي نو زه خو یم چې 1 میټر فاصله هم وساتلی شي نو سړی محفوظ پاتې کېدی شي. او دویم ماسک اچول دا انتهایی لازمي خبره دي. زه خو یم چې حکومت طرف نه داسې یو ډیسیژن پکار دی چې د ماسک اچول خو بالکل لازمي وګڼلی شي او د سوشل ډسټنسنګ هم د خیال وساتلی شي. او دې نه علاوه چې کوم لاس وینځلو دی او سینیټایزر یوز دی دا خو پرسنل پروټیکشن دپاره دی چې موږ نور خلک بچکول واړو خپل فور ایگزامپل چې چاته کورونا وي یا اني انفیکشن وي، زکام وي، نزله وي، نو هغې دپاره سوشل ډسټنسنګ او د ماسک اچول انتهایی ضروري ده. نو د دې کې دواړه پروس اینڈ کونس دي، فایدې هم دي نقصانات هم دي. فائدې خو د حکومت ډاکټر صاحب دا لاک ډاون دا کوم اعلان چې شوی دی د خاتمې چې کوم اعلان شوی دی په دې به خبرې اترې کوو. خو دا وخت موږ سره کراچۍ نه موجود دی ډاکټر طاهر شمسي صاحب، د هغې سره موږ غواړو چې هغې سره په اردو ژبه کې یو څو خبرې کړو، بیا به موږ خپل بحث ته واپس راځو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ سے بھی ہم جاننا چاہ رہے ہیں پشتو زبان میں، جو باقی ڈاکٹر صاحبان میرے ساتھ پینل میں موجود ہے ان سے ہم نے یہی سوال کیا جو حکومت نے آج اعلان کیا ہے لاک ڈاؤن تقریباً ختم کرنے کا اعلان، جس کو عام سطح پہ یہی اس سے جو نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے، اس اعلان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور آبویسلی اس کے بعد ہم آپ سے جو آپ کا طریقہ علاج ہے پلازما تھراپی کا اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے، لیکن پہلے اس پہ تبصرہ کریں یہ لاک ڈاؤن خاتمے کا جو اعلان حکومت نے کیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جناب بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا. جو جیسے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا
کہ انہوں نے بہت ہی حکومت نے کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے، اور یہ کیلکولیٹڈ رسک یہ لیا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کھولیں گے تو اگر اس وقت 25,000 پیشنٹ ہیں تو شاید یہ پیشنٹ جو ہے 1 مہینے کے بعد 1 لاکھ تک پہنچ جائے، اور اس میں سے اس وقت جو ڈیتھ ریٹ چل رہا ہے، ہم کے پی میں دیکھیں تو 6.6% چل رہا ہے، سندھ میں یہ 2.5 2.6 چل رہا ہے، تو یہ شاید بڑھ کر 10% ہو جائے گا۔ تو 1 لاکھ افراد میں سے 10%، اگر یہ 10% تک لاک ڈاؤن کھولنے کے نتیجے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 10,000 اموات باقی ہو جائیں گی، لوگوں کی فوتگی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ لاک ڈاؤن رکھا تو بھوک کی وجہ سے اور جو مسائل آئیں گے اس کی وجہ سے شاید اس سے زیادہ نقصان ہو، تو اس وجہ سے یہ کیلکولیشن یہ کی گئی ہے غالباً، اور اس کے نتیجے میں یہ کھول دیا گیا ہے کہ وی ہیو ایکسیپٹیڈ ایز اے کنٹری، گورنمنٹ نے، کہ 1 لاکھ ڈاکٹر صاحب ایڈمنسٹریٹیولی آپ نے بہت ہی اچھا سمرائز کیا، لیکن ہم آپ سے بحیثیت ڈاکٹر یہ جاننا چاہتے ہیں، لاک ڈاؤن حکومت کا جو ختم کرنے کا اعلان ہے، بحیثیت ڈاکٹر اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے، بھوک اور جو بے روزگاری ہے اگر اس سے لڑنے کی صلاحیت اگر ہماری قوم میں موجود ہوتی، تو اس صورت میں آپ کا کیا مشورہ ہوتا حکومت کو؟ آیا لاک ڈاؤن برقرار رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں اب وقت آ چکا ہے کہ لاک ڈاؤن کو ہم نرم کریں یا ختم کریں؟ دیکھیے، لاک ڈاؤن پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی نرم کیا گیا ہے، وہ کورونا وائرس کی پیک جب نیچے آنی شروع ہوتی ہے، جب کیسز میں کمی واقع ہونا شروع ہوتی ہے تو اس وقت کیا جاتا ہے۔ جی، جب یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہو اس وقت کسی نے بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کری پوری دنیا میں۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان بظاہر میڈیکلی نقصان زیادہ ہونے کے امکانات ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے جو پہلے سوال کے جواب آپ نے جو کچھ آپ کا جو تجزیہ تھا اور جو تجربے کی بنیاد ہی پہ آپ کہہ رہے تھے، وہ ہمیں تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ اگر یہ لاک ڈاؤن ایز ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے تو پاکستان میں کورونا کے وبا کی وجہ سے نقصانات کے کیا تخمینہ ہے، خدشات کیا ہیں؟ خدشات یہ ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کورونا سے متاثر ہوں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور جو اموات کی شرح جو ہے وہ 2% 3% کے بجائے یہ 10% کو کراس کرنے کا خدشہ ہے، کیونکہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم 1 لاکھ مریضوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا، 50,000 مریضوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اسپتالوں میں اتنی جگہیں نہیں ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر بہت زیادہ بیمار مریض آئے تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے ہیلتھ کیئر میں کہ ہم ان کو بستر فراہم کر سکیں اور ان کو وینٹیلیٹر دے سکیں اور آئی سی یو دے سکیں۔ نہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اتنے ہیں کہ اتنے بڑی تعداد میں، تو یہ کیلکولیشن یہ ہے کہ اس وقت جتنے آپ کے پاس وینٹیلیٹر ہیں، ایک وینٹیلیٹر کے لیے 176 پیشنٹ جو ہیں وہ فائٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں دے دو یہ وینٹیلیٹر، ہمارے مریض کو دے دو، اور یہ وینٹیلیٹر۔ یعنی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو یہ سمرائز کر سکتے ہیں کہ اگر حکومت یہ لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں زیادہ انسانی نقصان ہو سکتا ہے، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں؟ جی میں بالکل یہی بتا رہا ہوں کہ حکومت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم 10,000 یا اس سے زیادہ اموات کو برداشت کرنا چاہیے ہم کو، اور جو معاشی نقصان ہو رہا ہے اس سے بچیں۔ ٹھیک، اور معاشی نقصان کے نتیجے میں آپ فرما رہے تھے کہ اس سے زیادہ شاید حکومت یہ اسٹیمیٹ کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ نقصانات اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے جی ہاں، حکومت نے جو اسٹیمیٹ لگائے ہیں، ماہرین نے وہ یہی لگائے ہیں کہ معاشی نقصانات کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوگا، اور لوگ بھوک کی وجہ سے اور معاشی مسائل کی وجہ سے جو پرابلمز آئیں گے ملک کو، وہ زیادہ بڑی نقصان کے باعث ہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، دوسرا آپ سے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے، جو پلازما تھراپی کا آپ نے ایک جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، حکومت کو بتایا ہے، اور اس پہ آپ نے آزمائشی بنیادوں پہ آپ ہی کے فارمولے پہ اور آپ ہی کے تجربے کے نتیجے میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے، وہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس کے نتائج کیسے ہیں آپ کی نظر میں اس وقت تک؟ اس کی سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کے پی میں شروع ہو گیا ہے، پلازما کی کلیکشن شروع ہو گئی ہے۔ ایک اچھے خاصا پلازما جو ہے کراچی سے ہم نے
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں جو سینٹر ہے وہاں پہ بھجوا دیا ہے. مزید لوگ جو کورونا سے ریکور ہو رہے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ وہ آئیں اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں پلازما ڈونیٹ کریں تاکہ جتنی بڑی تعداد. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے دوبارہ یہ جو آپ اپیل کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ دوبارہ بتائیے گا. جو کورونا سے صحت یاب مریض ہے آپ ان سے یہ مطالبہ یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ خصوصی طور پہ آ کے اپنا پلازما ڈونیٹ کرے تاکہ اس مرض میں مبتلا اور لوگوں کا بھلا ہو سکے. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ آئیں, ریکور ہو چکے ہیں, اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنا پلازما ڈونیٹ کریں. ان کی پلازما ڈونیٹ کرنے سے, ایک دفعہ پلازما ڈونیٹ کرنے سے کم 2 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں. یہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں یہ سہولت موجود ہے کہ کورونا سے بالکل بنا دی گئی ہے. ٹھیک بنا دی گئی ہے. آپ کی شروع میں ہم نے کئی انٹرویوز میں آپ کی یہ شکایت یا یہ شکوہ رہا تھا کہ حکومتوں کے پاس, صوبائی حکومتوں کے پاس پلازما سٹور کرنے کی سہولتیں موجود نہیں ہیں. تو کیا کے پی کے حد تک میں بات کرنا چاہوں گا, کے پی کی حکومت نے یا وہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل کر لی ہے. پہلے بھی تھی, اس کو ری آرگنائز کیا ہے چیزوں کو, اور الحمدللہ وہاں پہ پروفیسر ہماری ڈاکٹر شاہتاج مسعود صاحبہ ہیں, انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کا یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سارے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرایا اور کام شروع ہو گیا, وہاں پہ پلازما کی کلیکشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے یہ ہم کرنا چاہیں گے, جو پلازما کی کلیکشن کی یا اینٹی باڈیز کو جمع کرنے کے جو کٹس ہوتے ہیں اس کی پاکستان میں اس وقت اس کی دستیابی کی کیا صورتحال ہے؟ شروع میں آپ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ باہر سے ان کو درآمد کرنے کے لیے خصوصی آپ کو اجازت ملنی چاہیے یا ایسے لوگوں کو اجازت ملنی چاہیے جو پلازما تھراپی کے لیے کٹس منگوانا چاہتے ہیں. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے پاس تو بہت بڑی تعداد میں یہ کٹس پہنچ گئی ہیں اور دوسری کمپنیز نے بھی منگوا لی ہے, تو کوئی شارٹیج نہیں ہے. اور آپ کے پی کی گورنمنٹ بھی ان کو چاہیے کہ اپنے پاس اسٹاکس رکھ لیں اور تاکہ لوگوں کی لیے پلازما جمع ہو سکے. اور بہت جلد جو ہے پلازما کا انفیوژن بھی ہم شروع کرنے والے ہیں کے پی میں, ہماری ٹیم کے ساتھ مل کر. حیات آباد کی ٹیم جو ہے بہت اچھے سے کام کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے ڈاکٹر صاحب, اس سے ایک ضمنی سوال اور بھی ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اموات کی شرح بڑھ سکتی ہے, خدشات موجود ہے, اگر ایسا خدا نخواستہ ہوتا ہے اور یہ آزمائش ہماری زیادہ ہوتی ہے تو اس صورت میں جو آپ کا طریقہ علاج جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں, کیا اس کے ذریعے ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان اموات کی شرح ہم کم کر سکیں؟ میں یہاں پہ مثال دوں گا پڑوسی ملک ایران کی. انہوں نے اسی ہفتے رپورٹ پیش کی ہے کہ جب انہوں نے پلازما شروع کیا دینا تو 40% اموات میں کی شرح میں کمی آ گئی اس وقت کے مقابلے میں جبکہ پلازما وہ نہیں دے رہے تھے. تو اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے امید کر سکتا ہوں کہ جب ہم یہاں پر پلازما دیں گے تو ہمارے کلینکل ٹرائل کے نتیجے میں امید ہے انشاءاللہ لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مائناز معالج ہے, پشاور سے تعلق ہے, انتخاب عالم صاحب وہ تشریف فرما ہے. یہاں پہ میرے ساتھ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے نمائندہ ڈاکٹر شاہ عالم صاحب بھی موجود ہے, وہ بھی آپ کی گفتگو سن رہے ہیں. میں ان کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن آپ کی موجودگی سے میں ان دونوں مہمانوں کی ان سے معذرت کے ساتھ آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کو ہم اجازت جانے کی دے دیں گے. ویکسین کی جو تیاری کا عمل ہے پوری دنیا میں, آپ کے تجربے کے مطابق اس وقت آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ ویکسین جو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین ہے وہ کس مرحلے میں ہے, اور کیا پاکستان میں ہم مستقبل میں جس طرح آپ نے پلازما تھراپی کا ایک طریقہ انٹروڈیوس کیا ہے تو ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی ویکسین کی تیاری میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ویکسین ابھی تک کسی بھی قسم کی ویکسین پاکستان میں کبھی بھی تیار نہیں کی گئی. ہمارے لوگ اس قابل ہیں, ہمارے ادارے اس قابل ہیں کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو ویکسین تیار کر سکتے ہیں. لیکن ویکسین تیار کرنے کے بعد لیبارٹری میں اور اس کو مریضوں پہ استعمال کرانے کے لیے کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ لمبے چوڑے مراحل ہوتے ہیں. پاکستان میں تو ابھی اس میں 2 سے 3 سال 4 سال لگ سکتے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں بن رہی ہے ویکسین
مقابلہ ہو رہا ہے مختلف کمپنیز کے درمیان, مختلف یونیورسٹیز کے درمیان کہ کون پہلے لے کے آئے گا. ٹھیک ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے یہ ویکسین ہماری ایکسس میں نہیں ہوگی 6 مہینے کے بعد, چاہے آئے چاہے 1 سال کے بعد آئے. یعنی آپ کا یہی تجویز آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں احتیاط برتنی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلازما تھراپی کا ایک طریقہ کار ہے ہمیں اسی سے رجوع کرنا چاہیے. میرا خیال یہی کرنا چاہیے, یہی ہمارے پاس ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کتن کو داو ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب دا امراض خون یو نوموړی ډاکټر دی چې په ټوله دنیا کې د هغه تجربه منلی شي, د هغې خبرې اترې تاسو اورېدې. د نورو مېلمنو سره هغې سره هم ډاکټر انتخاب علم صاحب هغه ما سره پېښور کې موجود دی, او ډاکټر شیر عالم صاحب دلته ما سره په اسلام آباد سټوډیو کې موجود دی. د دې دواړو مېلمنو سره زموږ خبرې اترې جاري دی, په پروګرام کې شوې یوه وړې دمې وه. پروگرام کے یوار بیا ہر کلے ما سره موجود دی ډاکټر انتخاب علم صاحب او ډاکټر شیر عالم صاحب. د دې نه مخکې مونږ خبرې اترې کولې ډاکټر شمسی صاحب سره, طاهر شمسی صاحب سره. ډاکټر صاحب ستاسو طرف ته راتلل غواړم, د ینګ ډاکټر اسوسییشن نمائندګي تاسو دلته په دې پروګرام کې مونږ سره نن کوئ. لومبي چې کله دا وبا راغله نو ستاسو طرف نه ټول نه غټه مطالبه چې کومه وه هغه د پی پی ایز او د کوم چې پرسنل پروټیکشن اکوپمنټ و د هغې د فراهمۍ او اوس صورتحال څه دی, وخت خو ډېر تېر شو. بل همدغه سوال دا لاکډاون چې نن وزیر اعظم صاحب د ختمولو کوم اعلان کړی دی, نو تاسو دغه اعلان ته په کم نظر ګورئ او تاسو آیا تیار یې څنګه چې ډاکټر شمسی صاحب وویل چې یو غټه فلو د مریضانو د هغې خدشات موجود دي سټیل, ځکه چې په پاکستان کې دا وبا لا ختمه نه ده. د ټول مخکې صافي صاحب ډېره مهرباني چې تاسو موږ دلته انوایټ کړو. د کوم حده پورې چې نن کوم فیصله شوې دی حکومت باره کې چې یاره لاکډاون کې به نرمي راولو, نو آلریډي ینګ ډاکټرز په دې باندې بار بار پریس کانفرنس هم وکړي چې خدا را تاسو چې کوم دی لاکډاون باندې سختي راولئ, او په دې کې کوشش دا وکړئ چې څومره لاکډاون سخت شي نو دومره به ښه. اوس چونکې آلریډي موږ ګورو چې زموږ چې دا ګراف چې کوم دی ورځ تر ورځه هغه ایکسټرا ښه سیوا کېږي, بجای د دې چې هغه کم راشي هغه ښه په بر روان دی. که موږ وګورو نور ممالک کې موږ مثال ورکو چې د هغې مثال موږ ورکو چې یار نور ممالک کې هم هغې ته دا فیس شو, چونکې معیشت هم زموږ ډېر زیات کمزوري روان دی, د وجې پرابلمز دي. خو موږ به ټول نه مخکې موږ ګورو چې آیا زموږ سره هغه یعنی که تاسو دا ګڼئ چې دا لاکډاون چې کوم ختمیږي د 9 مئی د اعلان نه پس, نو هسپتالونه تیار نه دي, ډاکټران تیار نه دي. ډاکټران خو مخکې هم تیار وو, ینګ ډاکټرز چې څومره وو هغه په ګراوند باندې موجود وو. هغې چېرته هم نه که د مریضانو خدشه خو موجود دا ګڼئ که نه چې لاکډاون ختمیږي نو مریضانو کې به اضافه کېږي. ایون دې سره خو اتفاق بالکل کوئ ډېر زیات اضافه کېږي نو ظاهره د هسپتالونو ته به زیات ډاکټر مریضان راځي, مریضان به زیات راځي. د هغې لپاره هم ډاکټرز ینګ ډاکټرز مخکې هم تیار وو, اوس هم تیار دي, او انشاءالله په فیوچر کې به هم ورته تیار وي. د ایچ آر د هیومن ریسورسز د حده پورې خو ټیک ته زموږ منو چې د ډاکټرانو جذبه چې کوم دا هغه قابل تحسین ده, موږ ورته سلام پیش کوو. خو دا کم مرض چې کوم دی نو دا صرف په هیومن ریسورسز باندې نه کېږي, دې ته ټیکنیکل فیسیلیټیز هم پکار دي, وینټیلیټرز پکار دي, نور چې کوم د دې دپاره ټیکنیکلیټیز آیسولیشنز وارډز پکار دي. زما پوښتنه صرف دا ده, تاسو د پولی کلینک کې موجود یې, د اسلام آباد یو غټ هسپتال دی, کو دا فلو د مریضانو خدای مکه سیوا کېږي په پولی کلینک تر حده پورې مونږ خبره وکړو, نو هلته آیا پولی کلینک دغه بوج اوچتولو ته تیار دی او که نه؟ نه جی, هلته چونکې مونږ فیسیلیټیز ته که مونږ وګورو, ایون څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې 160 پلس داسې به پر پیشنټ چې دی هغې به وینټیلیټرز به داسې پکاري. نو هغې حد پورې که مونږ پولی کلینک ته وګورو, آبادي لحاظ سره مونږ وګورو, په دې کې پیریفریز راځي, نو زموږ سره پولی کلینک کې صرف یو وینټیلیټرز دی. په ټول پولی کلینک کې یو دی. ایون چې کوم نن سبا په آیسولیشن کې چې کوم دی هغې کې صرف یو وینټیلیټر. د اسلام آباد غونډې ښار د وفاقي دارالحکومت کې موجود بالکل یو ټول نه نمایه هسپتال د پیمز نه پس چې ټول نه غټ هسپتال هغې کې یو وینټیلیټر, هغې کې صرف آیسولیشن کې نن سبا زموږ سره صرف یو وینټیلیټر دی. او د پیمز د سره اطلاعات شته چې هلته څومره؟ پیمز کې غالبا چې 4 to 6 دی, غالبا داسې هغې کې هم ډېر زیات کم دي. دا خو ډېر لکه تشویشناک صورتحال دی, او زما په خیال دا وبایي چې کوم موجوده سچویشن دی په هغې ته هم د هسپتالونو غالبا تیار نه ښکاري. جی بالکل. نو ډاکټرز چې کوم دي هغه په ګراوند موجود دي, خو ډاکټرز به کوي څه,
همدغه تاسو ګورئ question even زما وختي مو بالکل. کنه ټیک شو ډاکټر صاحب ډاکټر انتخاب علم چې تاسو نه پوښتنه کول غواړم لاک ډاون خو ټیک ته مونږ ته پته ده چې ولس ته ډېر زیات مسلې دي زمونږ د عمران خان صاحب دا خبره هم صحیح ده چې ټول دیاړیمار دي چې کم ډیلی ویجز دي هغه خلک چې کم دي د میاشت 2 میاشتو نه په کورونو کې ناست دي هغوی نور لاک ډاون نشي برداشت کولی خو دا ډاکټر صاحب دلته په پولیکلینک کې موجود دی د دې وینا ده چې په ټول پولیکلینک کې یو وینټیلیټر هلته موجود دی تاسو په خپل هم یو سینیر ډاکټر او د هیلث چې کوم زموږ ډپارټمنټ دی یا د هیلث چې کوم سیکټر دی زموږ د صوبې تر حده باندې پورې خبره کوم د هغې نه ډېر زیات آګاه هم یې نو کو دا لاک ډاون د 9 مئی نه پس زموږ په صوبه کې اسم خیر خیریت او لاک ډاون باندې چا ډېر زیات عمل نه کو خو کو خدای مکه دا ډاکټر شمسی صاحب چې کوم خدشات ظاهر کو دا مرض نور هم سیوا کیږي نو بیا به بس موږ دغه علمیه ته تیار اوسو جی ګوره جی دا لاک ډاون از ناٹ د فائنل آنسر دا حتمی د دې هغه نه دی آخر کم پورې موږ لاک ډاون وکړو همدغه تاسو ګورئ جرمني کې نور ملکونو کې هم لاک ډاون کې هغه لږ ایز راوستی دی ورو هغه هم هغې کې نرمي راوستی دی زما خیال دی داسې یو حل راوستل پکار دی مثلا زما یو دا سجیشن دی چې ګوره هر کورونا مریض په هسپتال کې نه دی داخلول پکار او ضرورت هم نه دی چې کم مریض مونږ یو پلس اکسیمیټري باندې د اکسیجن سیچوریشن ګورو چې هغې 90% نه کم وي یا هغې ته سابندي ډېره زیاته وي نو هغې صرف پکار ده چې موږ هسپتال کې داخل کړو اور یو کانسیپټ د ہوم آیسولیشن مطلب چې کم کورونا مریض وي هغې کور کې داسې یو کمره موجود وي چې کم سره اٹیچ باتھروم وي نو پکار چې موږ ټول داسې مریضان چې کم سټیبل دي هغې ته آی سی یو ضرورت نشته نو هسپتال په ځای هغې کور کې موږ آیسولیټ کړو او کور کې ټول خلق موږ ایجوکیټ کړو چې بھئی هغې مریض په آیسولیشن کې څنګه وساتلی شي هغې کې موږ د هایپوکلورایډ سولوشن سپری په کور کې هغې کمره کې به څنګه کوو هغې ته به خوراک به څنګه ورکوو زما خیال دی د دې یو حل دا دی چې موږ کور کې داسې مریضانو علاج شروع کړو او اسم دا یو وایرل انفیکشن دی داسې حتمي علاج نشته داسې زموږ د دوایي نشته چې موږ په آی وي ورکو یا په ډریپ کې ورکو دې مریضانو ته ډریپ نه دی لګول پکار څه انجکشن نه دی پکار دې ته ښه خوراک پکار دی ښه وینټیلیټډ روم پکار دی چې هغې کې کړکۍ وي روشندان وي نو زما خیال دی د دې لاکډاون ختمېدو نه پس مثلا مریضان سیوا کېږي بخښنه غواړم تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه زه غواړم چې زموږ دا کتونکي تاسو نور هم ستاسو خو ډېر په ساده الفاظو کې دا خبره وکړه خو ډېر مهم طرف ته تاسو اشاره وکړه هسپتالونو نه اسم زموږ سرکاري هسپتالونو ذکر کوم د هغې نه ډېره زیاته تمه نشته زموږ هم نشته او د ولس هم نشته دا کور کې چې خدای مکه چاته کرونا وشي یا د کرونا سمپټمز وي نو دا تاسو دا یو وارې بیا زه غواړم چې زموږ د کتونکو ته تاسو ووایئ څنګه چې تاسو ووایئ چې د هغې به څنګه آیسولیټ کېږي په خپل کور کې دا یو طریقه کوم دوباره بیان کړم زموږ د ښېګړه به وشي زموږ د کتونکو ګورئ چې دا کورونا مریض چې موږ ته راځي نو هغې دا سمپټمز وي تبه وي ټوخې وي او سینه خرابوي یا مرۍ خرابوي نو داسې نن سبا په هر مریض کې موږ د کورونا شک کوو په دې کې موږ دوه څیزونه ګورو چې هغې د تنفس رفتار څومره دی مطلب ډېر تیزي سره خو ساه نه راخلي او بل یو پلس اکسیمیټري باندې موږ یو وړوکې غونډې یو آله وي هغې باندې موږ د مریض وینه کې اکسیجن سیچوریشن وګورو چې چېرې اکسیجن سیچوریشن 94 پورې وي او مریض سټیبل وي نو داسې مریض ته موږ سمپټومیټک کیر ورکو دوایانې ورکو او هغې ته موږ هغې کور والی موږ کانسل کو چې بھئی د مریض ته موږ شک راځي یا چې ټیسټ وکړو ثابت شي نو داسې مریضان چې کوم سټیبل وي هغه هسپتال ته نه دي بوتل پکار هغه کور کې آیسولیټ کو دا د ډاکټر فرض دی چې ټول خلک ایجوکیټ کړي هغه پوه کړي چې بھئی داسې مریض په کور کې هغه څنګه به آیسولیټ کوي او نور خلک به ځان څنګه بچ کوي مثلا کور کې فار ایگزامپل ماسک اچول لازمي وګڼلی شي هینډ سینیټایزیشن لاسونه وینځل سینیټایزر یوز او د هایپوکلورایډ 0.12% سپری دا د کورونا وایرس اساني سره ختموي چې دا ایجوکیشن پکار دی
چې صرف هغه مریضان چې کوم ډیر سیریس وي هغه هسپتال کې داخل شي او باقی مریضان کور کې د هغه کور کې علاج بندوبست وشي. هائی کلورائډ سپری چې تاسو کوم ذکر کوي دا عام زمونږ دا کتون کې چې کوم دي زمونږ بعضې کتون کې هغه ډېر ساده کتون کې دي هغې په دې ټیکنیکل اصطلاحات هاوس بلیچ دا چې کوم بلیچ سولوشن موږ استعمالو جی زه تاسو ته پوهیم جی دا هاوس بلیچ دا چې کوم بلیچ سولوشن ملاویږي د کوم د عام د جامو دپاره د سټینز وغیره لرې کولو دپاره استعمالیږي په دې کې 6% هایپوکلورایټ وي د دې تاسو 20 ml واخلئ 20 cc والے او 1 لیټر اوبو کې واچوئ نو هغه 0.12% هایپوکلورایټ سولوشن جوړ شي. دا به عام دکانونو کې ښه په اساني او ډېر ارزان هم دی ګران هم نه دی. هغه چې کوم سرفیسز دي په هغې واچوي که نه انسانان دې په خپل بدن په خپل جسم نه اچوي. WHO recommended strength جی په سرفیسز دی واچوي چې کوم دیوالونه دي پردې دي نه نه دا سیف دی. ایون چې تاسو سکن باندې مو لګي نو دا څه نقصان نه دی. خو سترګې او خوله دې ته بچ خوله کې لاړ نه شي نو دا خیال وساتلی شي او چې دا دې بچ کی نو دا سپری ډېر امپورټنټ دی. دا وریسایډل دی دا کرونا وایرس په 2 منټو کې ختموي. نو دا ضروري دی چې موږ د ټولو خلکو ته دا ایجوکیټ کړو چې دا سپری به څنګه دا سولوشن به څنګه تیاری کور کې او نن سبا دا سپری مشین ملاویږي هغه په شا باندې وتړلی شي نو دا سپری کور کې خپل خوا کې کمره کې بلکې زموږ ټول زمیندار چې کوم خلک دي د کلو چې کوم خلک دي نو هغې کره آلریډي دغه سپری مشین موجود دی اکثر په دې پټو کې په هغې په دې خپلو بوټو په خپلو فصلونو باندې سپریګانې کوي. بالکل جی دا کولی ګوري چې اوس احتیاط لازمی دی. اوس لاک ډاؤن از ناٹ دی فائنل آنسر. آخر کم پورې به موږ لاک ډاؤن ته بځو آخر یو ورځ به موږ دا هغه نرمو چې کله نرمیږي د احتیاطي تدابیر اختیار ونه کړی شي نو دا به خامخا مریضان به سیوا کیږي. ټیک شو جنې ډاکټر صاحب تاسو وینا دا ده چې په لاک ډاؤن باندې دا مسله په پاکستان کې نه ختمېږي بلکې په شعور او په آګاهۍ په ذریعه باندې او په دې باندې موږ قابو ساتو. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب سینیئر ډاکټر دی او هغې پریکټس هم کوي زموږ د صوبې د امیون سیسټم نه په هغې باندې هم ډېر زیاته د هغې تجربه ده خبر هم دی او د هغې چې کوم د ساده الفاظو کې کومې خبرې وکړي د پریونشن په حواله کې نو هغه خو زړه ته پرېوځي. ستاسو ډاکټرانو چې کوم اسوسییشن دی مونږ خو منو چې ټیک ته لاک ډاؤن چې کوم دی نو هغه زموږ ژوند ټول مفلوج کړی دی لکه هغه تر دې حده پورې خو مونږ ته دا دغه دی خو د دې لاک ډاؤن په ذریعه باندې دا مرض په ځای باندې ولاړ هم و. دا ډاکټر شمسي صاحب وایي چې لاک ډاؤن ختم شي نو په دې سپایک او په دې ډېر هایک په راځي یو وارې بیا لار خو مونږ سره بله نشته. لاک ډاؤن کو نن نه دی خو سبا به ختمو نو په کار نه چې ډاکټران د سخت صورتحال کې دا د جهاد په نیت باندې میدان کې ودرېږي او د حکومت کو داسې سختې فیصلې د هغې په دغه کې کېږي که لاک ډاؤن په وجه باندې تاسو باندې څه پریشر راځي یا کار سیوا کېږي یا ډیوټي سیوا کېږي نو ښه خبره نه ده چې د قوم د وسیع تر مفاد کې تاسو ډاکټران لږ شان حوصلې نه کار واخلئ. جی بالکل جی څومره چې تاسو وګورئ نو لاس چې څومره هم دغه و ګورنمنټ سره چې هغه فیسیلیټیز نه ورکولی شو خو د هغې باوجود مختلف طریقې سره دغه شوې. ډاکټرز چې کوم هغې ځان له کم پی پی ایز چې کوم هغې په خپله پرچیز کړل خو هغې ګراؤنډ ته کوز شوي وو او د هغې خلاف تاسو وګورئ چې کم زمونږ مختلف یو څو ډاکټران چې کم دي د هغې شهیدان هم شو په دې کې خو د هغې باوجود زموږ په صوبه کې ډېر زیات پیرامیډکس چې دي د اویاو نه سیوا ډاکټران او پیرامیډکس چې دي نو هغه د دې مرض ښکار شوي دي هغې شکار شوي دي. نو انشاءالله چې نیکسټ کې هم ګورنمنټ سره چې کم دي ینګ ډاکټرز چې کم دي اوورال ډاکټرز چې کم دي هغه ولاړ دي اوس به سره هم چې حالانکه حالات هر حکومت اعلان وکړو کنه چې 9 مئی چې کومه ده د هغې نه پس لاک ډاؤن تقریبا ختم دی. جی بالکل دې کې ینګ ډاکټر اسوسییشن به تعاون کوي د حکومت د دې فیصله چې کوم ده دا خو به رجسټ کوی نه کنه. جی بالکل هغې کې به بالکل ینګ ډاکټرز چې کم دي هغه د حکومت سره ولاړ هم دي خو بیا هم حکومت سره په دې باندې چې پکار دی چې په دې باندې لږ غور وکړي په دې لاک ډاؤن کې څنګه چې هغې او پی ډیز کولاوي نو زمونږ کو تاسو وګورئ او پی ډیز ته هم زیاتر مطلب پولی کلینک پیمز چې کم دي په اسلام آباد کې تاسو وګورئ نو ډیلی بیسس باندې د دې 600 to 700 د دې او پی ډیز په مارننګ کې. ډاکټر صاحب
خو او پی ډیز خو هم ډیر ضروری دي کنه تاسو په خپل چلډرن سپیشلیسټ چې د چلډرن او پی ډی بندوي چې کم د هارت او پی ډی بندوي دا سرکاري هسپتالونو کې چې نور هم څونه مهمه او پی ډیز دي ټولې بندې وي په دې وطن کې صرف یوازې کرونا مرض خو نه دی کنه نور رنځونه هم موجود دي هغه مریضان غریبانان به چېرته ځي دا چا وس خو د شفا یا د پرایویټ سیکټر نه کیږي کنه څنګه چې تاسو ته موږ وویل چې کم ایمرجنسیز دي ایمرجنسیز کو علاوه دي زموږ فلټر او پی ډیز کو علاوه دي ینګ ډاکټرز چې کوم دي هغې ټیلی میډیسن یو پروګرام سټارټ کړی و نو کم چې تبه ټوخې معمولي دغه سر راځي مطلب زموږ دلته کو تاسو ګورئ ګورنمنټ هاسپټلز باندې دونه برډني چې کم معمولي یخنۍ سره یا فلو سره داسې نو هغه راشي او پی ډیز ته راځي نو بیا هم چې یو پراپر یو سټریک ایس او پیز جوړ شي د هاسپټلز دپاره نو هغې کې به دی چې هغه شان رش به کم ځي او د هغې دپاره سوشل ډسټنس مطلب تاسو وګورئ او پی ډیز کې زموږ څومره رشي نو د دې سره به دا ګراف نور هم سیوا کیږي ځکه چې که په دې کې یو هم پازیټیو پیشنټ راغی نو هغه به دا نور ټول مکمل چې کوم دی نه دا تاسو اسوسییشن د لاک ډاون په هکله خو تاسو وایئ چې تاسو به حکومت سره اسوسییشن چې کوم دی هغه تعاون کوي او پی ډیز خو هم اعلان وشو چې هغې وایي چې سلیکټیو هر یو او پی ډي نه کولاوئ خو غالبا خو که اسلام آباد کې کولاوئ نو پولی کلینک او پیمس کې خامخا کولاویږي که نه نو که دلته او پی ډیز کولاو شي نو تاسو د مریضانو خدمت کوئ او که نه د حکومت دغه اعلان چې کوم دی د هغې رزسټنټ به کوئ د هغې مزاحمت به کوئ نه جی کیونکې دا یو پینډیمک سچویشن دی اوورال ورلډ کې داسې راغلی دی پاکستان کې هم داسې متاثر شوی دی نو ینګ ډاکټرز به بیا هم د حکومت سره په دې لوړه ولاړي مخکې سره هم هغې به سره انشاءالله یعنې خو ستاسو مطالبه دا ده که او پی ډیز کولاوئ که لاک ډاون ایز کوي هغه شان د حکومت انتظامات هم وکړي ټیکنیکلي بالکل ټیکنیکلي ایز ا هیومن ایچ آر چې کوم دی د ډاکټرانو هغه بالکل ولاړ دی د وبا کې هغه په فرنٹ لاین باندې هغې کې وروسته کېدو هغې کې وروسته کېدو کې هېڅ سوال نه پیدا کېږي ټیک شوه خو ګورنمنټ تاسو مطالبه دا ده چې کوم ضروري څیزونه دي د دې لپاره وینټیلیټرز دي آیسولیشن وارډ دي پی پی ایز دي د ډاکټرانو نور چې کوم مطالبې دي پکاره چې هغه حل کړي زمونږ هم دا ګورنمنټ ته دا درخواست دی چې ډاکټرز ته چې کم دي چونکې وس سچویشن چې کم دی زمونږ ګراف ډېر په تیزۍ سره بر روان دی نو پراپر کم او پی ډیز کې چې کم ډاکټرز دي هغې ته دې فل پی پی ایز میلاو شي چې هغې ایون چې یو ډاکټرز متاثر شي یعنې وینا مو دا ده چې دا موجوده صورتحال ته هم سرکاري هسپتالونه تیار نه دي که لاک ډاون ختمیږي او دې کې اضافه کیږي خدای مکه مریضانو کې نو بیا به نور هم حالات خرابیږي ډاکټر صاحب ستاسو نه پوښتنه دا ده زموږ د صوبې په سطح باندې زه دا په دې خبره باندې ځان پوهول غواړم د ډاکټر صاحب هم ذکر وکړو چې زموږ په صوبه کې صرف پیرامیډکس چې دي نو څلور اویا چې کوم دي تر دې دمه موږ سره چې کوم فیکټرین فګر پراته هغه خو صرف پیرامیډکس او ډاکټرز چې کوم دي د کرونا وبا ښکار شوي دغه شان د 200 نه سیوا مړي شوي دي زموږ په صوبه کې دا وجه زموږ په صوبه کې څه دا یو خو نمبرز ته موږ وګورو نو په سند او بلوچستان کې د کرونا زیات کیسونه رپورټ شوي خو زموږ په صوبه کې زیات خلک مري ستاسو تجربه څه وایي چې دا مرګونو دا تعداد زموږ په صوبه کې ولې زیات دی دا اصل کې هماغه خبره ده چې لا علمي ده مونږ د غیر ذمہداري هغه کو رویه اختیار کړې ده او هماغه چې احتیاطي تدابیر دي هغه نه اختیارو بل زمونږ معاشره کې مطلب الیټریټ معاشره ده دومره تعلیم نشته ده او زمونږ پښتون معاشره کې خو بیا ګڼه ډېره وي په یو کور کې یو مشترکه خانداني نظام دی نو هغې کې شل درېش کسان په یو کور کې اوسېږي نو هماغه خبره زه به بیا خپل خبرې ته به راځم چې احتیاطي تدابیر اختیارول از د اونلی آنسر او چې کوم پورې د ډاکټرانو خبره ده ګوره د کرونا زموږ ډېر مودې هغه ده چې موږ دا کرونا موږ سره به او د دې خلاف احتیاطي د دې نم ډېر زر ځان خلاصېدو والا نه دی لانګ پیریډ دپاره موږ اختیارو او چې کوم نه جی زر خلاصېدو والا نه دی دا او کم از کم دا چې وبا ختم شي بیا هم د دې سپوریډک کیسز ما اکا دوکا کیسز به راځي به نو دا اوس ډاکټرانو به فرض دی زموږ چې کوم ډاکټران فرنٹ لاین باندې ولاړ دي او مریضان ډایرکټ دې ته راځي چې هغه خپل احتیاطي تدابیر به لازمي اختیار کوي نو ځکه چې نور خلک خو کور کې سټے ایټ ہوم کولی شي نو هیلث کیر ورکر کانټ سټے ایټ ہوم هغه به خپل کلینیک به هم کوي خپل هسپتال ته هم ځي او پی ډي به هم کوي او چې څنګه ډاکټر شیر عالم صاحب خبره وکړله چې صرف کرونا مریضان خو نه دي که نه
نور مرضونو زرګونو مرضونو خو الریډي شته، د شوګر مریضان دي، فالج مریضان دي، د هارت اٹیک والا دي، ډیسنټری ډایریا والا دي، او مطلب هغه بیا کیر به افیکټ کیږي. نو مونږ یو فلټریشن هغه پکار دی په او پی ډیز کې، او ټور په دې کې زه به وایم چې د جنرل پریکټیشنرز کین پلی ا بیگ رول، هغه ډېر اهم کردار ادا کولی شي. نو هغې په کلینیک کې هم هغه ایس او پیز به اختیاروي چې کوم هیلث ډایریکټریټ یا سیکریټریټ پکار دی چې هغه لازم وګړلی شي په جی پیز باندې، او ټول خلک رادر دین ګوینګ ټو هاسپټل هغه جی پیز ته ځي، او جی پیز خپل کلینیک کې هم هغه شانتې احتیاط به کوي چې څنګه په هسپتالونو کې نور کلینیکل سټاف یا هیلث کیر ورکرز کوي. نو دغه شانتې په هسپتالونو باندې لوډ کمولی شو. جی ډاکټر صاحب دا او پی ډیز د کولاولو هیلث کیر ورکر ولې زیات افیکټ کیږي یا هغې کې؟ جی جی ګورې چې ما خو عرض وکړو که نه چې نور مرضونه خو ختم شوي نه دی، نو هغه مریضان غریبانان به چېرته ځي؟ نو هغې دپاره ځکه چې دا هر یو وبا کې د موټیلیټي یا شرعي اموات چې دی هغه درې وجو نه وي. یو خو ډایرکټ هغې وبا د وجې نه وي، دویم هغه موټیلیټي ریټ دی چې کم هغې اکیوټ النیسز د وجې نه وي چې هغه نیګلیکټ شوي. هارت اٹیک پیشنټ وي هغې هسپتال ته نشي تللی، فالج وشي هغه هسپتال ته نشي تللی، اکیوٹ گیسټرونټرایټس دی هغه هسپتال کې هغې کیر نه کیږي. نو چې کوم داسې مریضان مړه کیږي نو هغې هم یو کوایټ سبسټانشل چې دی که نه هغه پرسنټیج په دې وبا اموات کې شاملیږي. او دریم کرو هغه راځي چې کوم کرونک ډیزیز پیشنټ دی لایک د کرونک کډنی پیشنټ دی هغه ډایلیسس نه کیږي لګیا دی، نو هغه کې کم شرعي اموات سیوا کیږي. نو یو خو د وبا د وجې نه وایرس د وجې نه شرعي اموات زیاتېږي، دې نه علاوه چې کوم کرونک النیسز دي هغې مریضان نیګلیکټ شي نو هغې هم شرعي اموات زیاتېږي، نو هغې هم خیال ساتل غواړي. ٹھیک شو کتونکو ډاکټر صاحب سره او د ډاکټر انتخاب عالم صاحب سره او د ډاکټر شیر عالم صاحب سره هغې سره زموږ خبرې اترې جاري دی، خو پروګرام کې شوی ده بلې دمې وخت تاسو خبر نیوز ګورئ. پروګرام کې اور بیا هرکلی ډاکټر صاحب دا پیمس کې د تېرو ورځو کې یو مسله شوې وه ډاکټر ثروت په هکله یو د هغې ویډیو چې هغه وایرل شوې وه، ډاکټرانو چې بیا هغې باندې کوم احتجاج و یا د هغې چې کوم بیا مطالبې یا په هغې باندې کومې خبرې اترې، یو خو په دغه کیسه باندې مې پوه کې، بل په دې مې پوه کې دا مونږ مخکې په دې زمونږ په دې نړۍ کې د دهشتګردۍ خلاف هم یو جنګ شوی و، نو په هغې چې فرنټ لاین باندې کوم پولیس فورسز و اف سی و فوج و، نو د هغې دپاره په خصوصي توګه باندې پیکیجونه اناونس شوي و. دا کرونا هم یو ډیره غټه جنگ دی، یو ډیره غټه وبا ده، په هغې کې فرنټ لاین باندې ډاکټران چې کوم دي دا وخت جنګیږي. نو آیا د حکومت سره ستاسو د تنظیمونو یا د حکومت د طرف نه تاسو سره دا موږ وختي هم ذکر وکړو که نه چې او یا 15 او یا چې کوم صرف زموږ په صوبه کې چې کوم دي ډاکټران هغه د دې مرض ښکار شوي او ډاکټر جاوید صاحب شو یا ډاکټر اسامه شو، دغه شان چې کوم ډاکټر فرقان و هلته په کراچۍ کې چې کوم یو ډاکټر وفات شو، الله دې نه کړي چې نور ډاکټران د هغې مرګونه وشي او د هغې شهادتونه وشي، خو آیا نه ګڼئ یا تاسو سره داسې یقین دهاني شوې ده یا تاسو امید ساتئ چې دې ته به په کار نه ده چې خصوصي پیکیج حکومت اناونس کړي چې کوم فرنټ لاین ډاکټران دي چې هغې دپاره هم د شهدا پیکیج په انداز کې چې کوم موږ په دې تېرو کالونو کې په دې وطن کې لیدلي هغه شان څه پیکیجز نه دي په کار؟ لاول خو به مونږ د ډاکټر ثروت هغه خبره وکړو څنګه چې تاسو ووې ډاکټر ثروت هغې هم دغه شان ایز ا فرنټ لاین و، هغې دلته چې کله پازیټیو رالل نو بجای د دې چې هغې مخکې ویلي دا و چې کم پازیټیو کم ډاکټرز چې کم دي یا هیلث ورکرز چې دي نو هغې ته به مونږ په پیمس کې کم وارډس چې کم دي په هغې کې به ورته پراپر فیسلیټیز ورکو، خو د هغې باوجود چې کله پازیټیو رالل نو هغې یې په یوې کمرې کې داسې بند کړل، ایون په هغې کې به تاسو هغه ویډیو هم کتلي چې په هغې کې ایون واشرومه پورې نه و. نو مطلب یو طرف ته ډاکټرانو دا حال دی نو چې د عام ولس بس خیالي. یسټرډے یو 2 ورځې مخکې جی زمونږ یو پازیټیو پولی کلینک کې یو فیمیل ډاکټر و چې هغه پازیټیو د هغې ایون سسپیکټډ یو کیس سره کانټیکټ شوی و، نو هغې وداوټ اینی انویسټیګیشن هغې آیسولیشن وارډ ته شفټ کړې وه.
نو چې یو طرف ته کم چې فرنٹ لاین باندې تاسو سره ډاکټرز دي هغې ته تاسو دا فیسیلیټیز ورکوئ نو چې د عام ولس به سخت حالات دي. څه پیکیج میکیج داسې تاسو سره خپل د ادارې په سطح باندې یا مجموعي د وفاق په سطح یا د صوبو په سطح باندې څه داسې خبره شته؟ ایون جی کله چې چیف جسټس صاحب هغه سوموټو ایکشن اخیستی نو په هغې کې مونږ پرسنلی تللي هغې ته مونږ درخواست کړی چې ګورنمنټ ته د ډاکټرز دپاره څه کمپنسیشن وکړي، کم هیلث ورکرز چې دي هغې کې سټاف نرس دي ډاکټرز دي د هغې کمپنسیشن وکړي. ایون چیف جسټس چې و هغې اټارني جنرل ته ووایي هم چې یار تاسو د دې لپاره یو پالیسیز جوړ کړئ. بیا د هغې نه پس مونږ یو لیټر هم کړی چیف جسټس ته، خو فی الحال ګورنمنټ د هغې خلاف د هغې باره کې هېڅ قسم څه پیکیج یا کم خدای مکه داسې کم ډاکټران چې په دې فرنٹ لاین کې موجود دي هغې دپاره هېڅ مراعات ایکسټرا سمپل مونږ دا خبرې وکړو لکه ډاکټر جاوید صاحب دی زمونږ د کې پي کې هغې ډیث وشو هغې شهید شو په دې کې د هغې یو 13 ایئرز ماشوم دی، دا به اوس څوک سپورټ کوي؟ نو دغه شان دا ډاکټر اسامه و ګلګت والا ډاکټر فرقان و، نو داسې ګورنمنټ هغې ته هېڅ پیکیج یا هېڅ د هغې څه کمپنسیشن د حکومت په طرف نه د هغې د خاندانونو په سر باندې هېڅ لاس نه دی ښودل شوی. دا ډېره افسوسناک خبره. ډاکټر صاحب یو خو تاسو نه موږ دا پوښتنه کول غواړو، تاسو په خپل هم ستاسو ډېر زیات مریضان دي ستاسو په خبره باندې چې کوم دی د هغې ډېر زیات امانام وي، هغې پې ډېر زیات یقین هم کوي. یو خو ستاسو چې کوم د او پی ډي خبره مو کړه واقعي چې د نور مریضو چې دا کرونا راغلی ده نو دا مطلب نه دی چې وطن نه نور مرضونه چې کوم دي هغې چېرته بل خوا هجرت کړی. دا نور مرضونه هم مقه شان موجود دي، کو شوګر دی، کو د زړه مسلې دي، کو د ګردو مسلې دي، کو نورې بیماریانې دي، مقه شان مریضان موجود دي. یو خو راته دا ووایه چې ستاسو خپله او پی ډي یا ستاسو غوندې چې نور کم سینیر ډاکټران دي چې هغې او پی ډیز کوي چې کم مریضان ګوري، نو آیا اوس د هغې څه پوزیشن دی؟ تاسو د او پی ډي چې کومه کلاول حکومت فیصله وه د دې خو ماته اندازه ده چې تاسو یې تایید کوئ، خو آیا ستاسو غوندې سینیر ډاکټران چې کوم دي نو هغې به پهل کوي خپلې او پی ډیانې به کولاوئ او مریضانو ته به دا سهولت چې کوم دی څنګه چې د دې کرونا نه مخکې تاسو ورکړی هغه سهولت به بحال کوئ تاسو؟ پروفیسر وي د دواړو یو ایم دی، د دواړو یو مقصد دی د مریض خدمت. نو زما نه دی خیال چې سینیر ډاکټران به پټیږي. بالکل زه وایم چې هغې د جونیر سره شانه به شانه به ولاړي او خپل ایکسپیرینس بیس باندې خپل جونیر به هم ګایډ کوي او د مریض تشخیص به هم کوي او علاج به هم کوي. زما یو سجیشن دی، ما خپل پرایویټ سیټ اپ کې هم دغه کړی دی چې کم یو مریض په هسپتال کې داخلیږي هغې بهر یو واش بیسن فیسیلیټي پکار دی چې هر یو مریض او اټینډنټ چې کم مریض په هسپتال کې داخلیږي خپل هغه 60 سیکنډ دپاره صابون سره به لاس وینځي، هغې به سینیټایزیشن به لګوي او ماسک به اچوي. this should be made mandatory. د دې فایده به دی چې کم از کم د سپریډ چانسز به کم شي او هسپتال کې دننه چې کوم خلک دي هغه هم دا احتیاط به کوي، اسپیشلی د ماسک اچولو به ډاکټرانو دپاره N95 ماسک. او دلته به زه د حکومت څخه به درخواست کوم چې دا N95 ماسک شو، پی پی ای شو، دا ډاکټر ته زر ته زر پرووایډ وکړی شي او دا بیا پی پی ای چې دی که نه یو وي ډسپوزیبل وي یو واشیبل وي، نو داسې پی پي ایز اکوایر وکړی شي. ډاکټر صاحب زموږ خو د این ډي ایم ای دلته هم ترجمانانو نه موږ تپوس وکړو په اسلام آباد کې، او که د وفاقي حکومت د ترجمانانو نه تپوس وکړو یا د صوبایي حکومت د ترجمانانو نه تپوس وکړو، نو هغې خو دا پی پي ایز وایي چې هغه موږ هر یو ډاکټر ته که هغه په سرکاري هسپتالونو کې چې څومره هم دي هغې ټولو ته موږ دا بالکل جی پی پي ایز ورکړی شوي دي. څنګه عرض وکړو؟ جی 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 نو ګورئ جی دا تاسو ډیلی بیسس باندې رینیول کول غواړي. پی پی ای ټول عمر دپاره خو نه که نه په یو چې پی پی ای واچولی شي نو هغه بیا ډسپوز کېږي هم د هغې یو لایف وي، نو هغه ریپلیس هم کول غواړي، د هغې کنټینوس سپلای پکار دی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب او هر ډاکټر د پکار دی چې کم از کم N95 ماسک پرووایډ وکړی شي او دا دس از ویری امپورټنٹ. پی پی ای صرف هغې ډاکټرانو دپاره چې کم کورونر وارډونو کې کار کوي یا په آی سی یو کې کار کوي، پی پی ایز هغې دپاره لازمي دی. پی پی ایز ټول ډاکټرانو دپاره په هسپتال کې لازمي نه دی.
نو هغه صرف N95 ماسک واچي او لاسونه خپل هاند سینیټایزیشن خیال وکړي او چې کوم مریض په هسپتال کې را روان دی هغې باندې دا کارونه وکړي شي چې کوم وویل لاسونه وینځل سینیټایزر استعمالول او ماسک لګول نو کافي حد پورې ان شاء الله تعالی دا سپریډ به کم شي. جی ډاکټر صاحب ستاسو د موجودګۍ نه یو بله فایده او چتول غواړم ځان هم پوهیم او دا کتونکي به هم زما په خیال دا خبره چې کوم ده په دې به ځان پوهول غواړي د کرونا د بیمارۍ د رنځ د وجې چې خدای مکه څوک وفات شي هغه خاندان په ډېر په عذاب او په ظاهره چې یو خو انساني زیان چې کوم وي چې د چا رور خور مور ترور یا چې هر څوک وي چې هغه وفات شوي هغې خو آلرډي د یو کرب د یو عذاب یو تکلیف نه تېرېږي خو دې سره سره که مونږ وګورو نو زمونږ خواوشا کې دې نه یو ټیب غوندې جوړه شوې د کرونا د دې مرض نه خدای یو مرض راوستی یو سړی کو د دې مرض د لاسه وفات شي نو خاندان خلک هم په تکلیف وي او دا نور چې کوم د هغه تدفین وي یا د هغه جنازه چې کوم وي نو هغه هم په عجیبه انداز کې کېږي لږ تاسو مونږ په دې پوهې کې نن خو د KP حکومت دا فیصله هم وکړه چې د مریض چې کوم کس د دې مرض د وجې وفات کیږي نو د هغه د غسل ورکولو کې لوایقین یو کس دعا اجازت یې ورم کو تاسو ایز ا ډاکټر په دغه حق باندې ستاسو څه رایه ده؟ دا ډېر ښه خبره تاسو ډېر ښه یو ایشو اوچت کو ډېر ښه سوال دی ما په دې باندې یو آرټیکل لیکلی دی د کورونا وایرس نه چې کوم مریض مړ شوي هغې تجهیز تکفین او تدفین به څنګه کېږي دې باندې ګوري چې WHO خپل ریکمنډیشنز مرتب کړي دي هغه ریکمنډیشن زموږ حکومت آلموسٹ ایز سچ منوان چې اختیار کړي دي WHO دا ریکمنډیشن دی چې یو مریض چې کله مړ شي کرونا والا نو هغې ډراپلیټ انفیکشن باندې ټرانسمیټ نشي کېدی هغې جسم باندې هغې سیکریشنز رطوبت مطلب لعاب شو یا وینه شو هغې کې جراثیم کېدی شي موجود وي نو هغې نه احتیاط کول غواړي هغه کسان چې کوم د دې کرونا وایرس نه مړ شوی مریض خیال کوي یا تجهیز او تکفین کوي هغې ته پکار دی فل فلیش PPE واچي او هغه ایریا چې کوم ایریا کې مریض غسل به ورکول کېږي یا تجهیز به کېږي نو هغه هایپوکلورایډ سولوشن سره هغه ټول سرفیسز پاک کړي شي او بیا مریض ته بالکل اسلامي طریقې باندې غسل ورکول پکار دی او هغې بیا هغې ډاکټر صاحب ډېره مهمه موضوع ده زموږ د اورېدونکو دپاره او زموږ دپاره هم ډېره مهمه خبره تاسو کوئ یعنی خدای مکه د دې مرض نه چې څوک وفات شي نو کو د هغه لوایقین احتیاطي تدابیر اختیار کړي او د هغه غسل یا د هغه د تدفین په خپل لاس باندې کوي نو لوایقینو ته څه خطره تاسو دا وایئ چې ډایرکټ څه خطره ورته نشي کېدی زه تاسو ته وایم چې کله هسپتال کې مریض ته غسل ورکړی شي هغې ته کفن واچولی شي نو WHO دا ریکمنډ نه کوي چې هغه پلاسټیک بیگ کې بند کړي زه به وایم تاسو پلاسټیک بیگ کې بند کړئ چې هغې باندې زپ لګېدلی هغه بیا باډي تاسو تابوت کې بند کړئ تابوت هغې باندې یو شیشه لګېدلی هغې تاسو لږ شانتې زپ کولاو کړئ او هغه تابوت په میخونو باندې تاسو بند کړئ نو دا باډي به دومره سیل بشي او فردر مور تاسو چې باډي تاسو ډیسانفیکټ کول غواړئ حالانکه دا WHO ریکمنډ نه کوي بیا هم زه وایم چې تاسو تسلی دپاره مریض باندې هایپوکلورایډ سپری مو وکړئ چې هغې باندې چې کوم ممکنه جراثیم وایرس موجود وي هغه هم ختم شي نو چې دا ټول احتیاطي تدابیر اختیار وکړي شي نو زما نه دی خیال چې باډي نه بل چاته وایرس به لګي WHO دا ریکمنډیشن دی چې څوک باډي ټچ نه کړي هغې بوسه وانه لي زموږ د خلک اکثر د مړي بوسه اخلي نو زما رای دا دی چې کله تابوت کې بند شي هغه سیل شي نو هغه باډي په کفن تابوت سره ورساته ورکړی شي چې هغه کم از کم خپل آخري دیدار خو کولی شي که نه نو یو ټایم لیمټ پکار دی چې ورساته تاسو ورکړئ که 3 غنټې یا 2 غنټو کې دننه د دې تدفین به شیر عالم صاحب طرف ته به هم ځم ستاسو موجودګۍ نه دا فایده هم اوچتول غواړم دا کم زمونږ خپل غیر چاپیر کې دا لیدلی چې کم ځای کې سسپیکټډ د کرونا مریض چرته ښکاره شي نو یو امبولنس راشي او په ټوله محله او په ټول کلي کې یو غوغا جوړه شي
هغه خلکو نم خلک بیا کرکه او د هغې نه ډډه اختیاروي او په امبولنس کې واچي. تاسو خو وویې که نه چې په خپل کور کې م هغه کوارنټاین کیدی شي دغه مریض کو فرض که دونه سیریس نه وي. موږ داسې مریضان هم لیدلي چې هغه ډېر انیشل سټیجز کې وي او دوی په امبولنسو کې واچوي او هسپتالونو ته او آیسولیشن ته دغه مریضان اوچت کړي. نو دغه باندې تاسو څه وایي ډاکټر صاحب؟ ګوره جی دومره د افراتفری پیدا کول هلچل مچول ای ضرورت نشته. د مریض او پوره خاندان اسټیګمیټایز شي او هغه خلک هغې نه کرکه کوي هغه سیل کړي شي. زما خیال دی ایٹ دس ټایم یو هیلث کیر ورکر ټیم پکار دی چې هغه هغې علاقې ته لاړ شي او ټول خلکو ته ایجوکیشن ورکړي چې بھئی دلته ستاسو علاقه کې محله کې یو کورونا مریض تشخیص شوی دی نو تاسو خپل احتیاط به څنګه کوئ؟ ٹھیک شو. آئسولیشن یا کوارنټین از امپورټنٹ. نو هغه کوارنټین کور کې هم کېدی شي. آیسولیشن چې څنګه مخکې ما عرض وکړو چې سټیبل مریضانو کور کې هم کېدی شي. نو په دې طریقې باندې موږ یعنی ستاسو وینا ډاکټر صاحب دا ده چې د کرونا مریض خدای مخه که څوک مریض شي نو د هغه نه دونه ډېره کرکه یا د هغه نه دونه ډېره یره نه ده پکار، صرف سوشل ډسټنسنګ د هغې نه پکار دی. ګورئ چې احتیاط کول زموږ د ژوند اوس یو حصه شوه چې کله پوره کورونا مرض د دنیا کې شته. احتیاط لازمي دی ډاکټرانو باندې، هیلث کیر ورکر باندې، کور کې خلکو باندې او ایز ا هول کمیونټي کې موږ چې ګرځو. ډېره مننه ډاکټر انتخاب عالم صاحب او ډېره مننه ډاکټر شاه عالم صاحب. تاسو پروګرام کې د شرکت یو جهان مننه. زړه خو م غواړي چې په دې موضوع باندې نور هم خبرې اترې وکړو خو د پروګرام وخت چې دی هغه سر ته رسي. زه ستاسو نه غواړم. د الله په امان.